بسم الله الرحمن الرحيم. یا په مثال داغی چې تیر شو په یو کلي هغه غورځېدونکو په چتونو راغی ویې ویل څنګه به ژوندي کوي دې در الله پس د موت ته دی نه مړو ساتو دل الله سل کاله یې را ژوندی کړ او راغلی د عطف په چا نو عطف خبره ښيي وایي د اصل کې په مخ کې علم تره باندې عطف دی نو عطف د قصې په قصې دی علم تره د لاندې نه دی الذي عطف نه یو توجیه دار چې په الذي عطف نه او تقدیر دی د ارأیت علم تره الذي او ارأیت مثل الذي تقدیر دی د ارأیت اناه او ارأیت مثل الذي اوس ارأیت حذف شو په دې قرینه څه ده اوس حذف شو قرینه په کاري وایي لدلالت علم تر علیه ذکر چې علم تر په دلالت کوي په دې علیه د محذوف علم تر به څنګه دلالت کوي لأن کلتیهما کلمه تعجیب دواړه لفظونه تعجب کې اچولي دي علم ترى هم تعجب د پاره راځي او رأیت هم تعجب د پاره راځي دلته رأیت محذوف شو او علم ترى په دلالت کوي نو دا کلذي دا په مخکې الذي عطف نه دی الی الذي په نه دی عطف بلکې دا عطف دی د یوې قصې او بلې قصې او تقدیر دی د رأیت کاف معنی د مثال یا لیدلی تا داسې کس یا لیدلی نو مقصود تعجب دی او عطف دی یو قصې او بله قصې یا عطف دی الذي باندې خو عطف د معنی په اعتبار سره دی دلته علم ترى چې کالذي عطف کې په الذي باندې نو علم ترى ورسره بیا نه جوړېږي علم ترى د لاندې نه راځي ته کاف راغلی دی نو وایي دا اصل کې محمول له معنا یا عطف د معنا په اعتبار د لفظ په اعتبار نه دی تقدیر دا دی ارأیت کالذي حاج ابراهیم او کالذي مره نو الذي کې اصل څه شی دی علم ترى معنا ده دا خو معنا دی ماضی علم تر لم راغلی معنی ماضی شو او الذي حاج ابراهیم کې مثل مراد دی ارأیت مثل الذي حاج ابراهیم او ارأیت مثل الذي مر على خیر چونکه مخکې سره کاف نو الی الذي باندې کاف نو کالذي حاج کې کاف نو دلته شته نو تب صحیح کېدنه نو دی وجه نه وای دا محمول له معنا ته معنی په اعتبار دی او په الذي عطف شو او مخکې الذي سره هم مثل مانن واغستل شو پیرو ارأیت کالذي حاج ابراهیم او کالذي مر اب دویم توجیه شو صاحب الکشف تفسیر دی صاحب الکشف په دې کې ویلي دي چې دا کاف زائد دی بیا به عطف چې کاف زائد والی عطف بیا الذي باندې عطف شو وایي زیادتن کاف زائد دی والذي عطف على قولی الذي حاج تبته دی قول الذي حاج علم تر الى الذي حاج والى الذي مره مثل بګل کالذي کاف پکې لاړ زائد شو نو اوس عطف صحیح شو زه مې ساخ چې دا څوک کس ته کلي باندې تېر شو داسې ووي
حسن بصری نه منقول دي ان المار کان کافرا بالبعث تا کافر بالبعث منکر بعث. او درې قرینه او دلیل دا د انتظامه مع نمرود فی سلک، ځکه دا په یو تسلسل کې راغی. انتظام پیلو ته ویل کېږي یا میل کې دانې پی مراد شاملول دلته دي. یعنی نمرود په تسلسل کې راوستلو، نمرود ذکر مخکې کړی دی اوس دا پسې راوستلو، نو معلومیږي دا چې دا هم کافر دی. او بل دا راولي کلمة الاستبعاد التي هي ان یحیي، کلمه د استبعاد ویلې ده څنګه به ژوندی کوي دا، نو دا خو ظاهر دار چې منکر به و د احیا نه، نو دا مسلمان نشي کېدلی. نو حسن بصري نه خو داسې منقول دي، خو اکثر په دې چې دا عزیر علیه السلام دی الذي مر علی قريه، عزیر علیه السلام. او دا ولي وی بیا وایي دا ځکه اراده ان یعاین احیا الموتى، اراده یې وغوښته معینم کې احیا الموتى، یعنی یقین و چې الله مړي و ژوندي کوي، او شوق را پیدا شي چې زه په خپلو سترګو وینم لازداد بصیرة. لکه څنګه چې ابراهیم علیه السلام داسې طلب کړی و، دا یې مخکې تېر شوي دي. او وان یحیي اعترافا بالعجز عن معرفة طریق الاحیاء. باقی دا ان یحیی استبعاد چې دا استبعاد دی الله قدرت نه، بلکې عجز اعتراف دی چې الله جل جلاله قادر دی، او زه عاجز یم د معرفت د هغې نه چې دا به څنګه ژوندي کېدلی شي. اعتراف بالعجز عن معرفة طریقة الاحیاء، د معرفت د طریقې د دې نه عجز یم، په ځان د اعتراف ته خپل عجز اعتراف ته. او انا کې دا استبعاد نه بلکې استعظام دی د قدرت محیي، الله تعالی د غټ قدرت چې وګوره دا مړي دا به ژوندي کوي. علی قریة یو کلي، دا کلی څوک و، کم خلک و، کم کلی و، هي بیت المقدس حیث خربوا بخت نصر. دا بیت المقدس کلی دی کوم ځای کې چې دا مسجد اقصی دی بیت المقدس وي، دغه کلی دا خراب کړی بالکل بخت نصر بادشاه، نو دی پورته تېر شو، خلک یې قتل کړي. او هي التي خرج منها، او یا دا کلی چې دا مخکې قصه تېره شوې ده، خرج منها الالوف، مخکې قصه تېره شوې ده چې هم الوف خرجوا من دیارهم الوف، هغه کلی مراد. وهي خاویة علی عروشها، دا کلی راغورځېدونکی او په چتونو خپلو. د دې څه مطلب په چت پاسه راغورځي، چت پر پاسه وی مطلب دا دی چې د اعلی معنی د مع دی، ساقطة مع سقوفها، بس چتونو سره راغورځېدل، کله راغورځېدل خو چتونو سره اعلی معنی د مع. یا دا مطلب دی چې چتونو راغورځېدل، پاس چې کوم چتونه راغورځېدل دیوالونو د هغې د پاسه راغورځېدل، چتونه چې وغورځېږي نو دیوالونه د هغې د پاسه بیا راغورځېږي، کله داسې هم کېږي. او کل مرتفع عرش، عروش عرش ته وایي، هر یو پورته شی ته عرش، چتونه مراد. قال انا یحیی هذه الله بعد موتها، الناس معنا کې کیف، هذه دا کلی، نو کله خو ژوندی کېږي، کله خو ځایي نه دي، وایي دې نه اهل قریه او اهل هادي، تقدیر دی هادي نه اهل هادي. دې لره الله تعالی بعد موتها فاماته الله 100 عام، الله مړ ساته 100 کاله بیا ژوندی، باته معنا کې احیا. قال کم لبثت، ویل ورته قال کې ضمیر چاته راجع وي، دا ملک ته راجع شي، الله هم راجع ملک وي، ملائکه وي. کم لبثت قال لبثت یوما بعد یوم، الک ورته راغی ته پوښتنه وکړه څومره وخت تېر کړی، وی لبثت یوما بعد یوم. اوس دا شک سره ولي وي، وایي دا یې په ګمان خبره کړې ده، بنا غضبن بس دی ژوندی شو، نو نور پرېوتلی نو، خو نور ته التفات نه شو، التفات ورته رانغی. دا سوچ وکړي به یوه ورځ به تېره شي، بیا چې نور پرېوتلی نه اوچتو، سوچ وکړي دا هماغه ورځ ده، خو نیمه پاتې ده، پسې راځي. وفيه دلیل جواز الاجتهاد، په دې کې دلیل دی جواز اجتهاد، یعنې په ګمان خبره کول د اجتهادي، نو د ګمان خبره وکړه، اجتهاد دپاره ماخذ دی. روي انه مات ضحى،
وبعث بعد 100 سنة قبل غیوبة الشمس. منقول دی چې دی ساخ وخت کې وفات شو او بیا مبعوث شو پس 100 کالو نه نور په ورځ نه نو پرېوتل. نو هغوی مخکې د التفات کول نور ته یوما بیا التفات وکړو نو ویلي چې نور باقي دی او فقال عباس قال بل لبثت 100 عام. هلک ورته ویې بلکې تا وخت تېر کړی 100 کاله وګوره طعام ستا ته او مشروب ستا ته تصنع چې دی متغیر شو. د ده طعام سو روی منقول دی ان طعامه کان تینا و عنبا تینی انزر عنب انګور او شرابی چې عصیر و عصیر العنب او لبن. نو وی مندل تین او عنب کماجون یا داسې روغ تازه لکه چې اوس رش کولی شي او مشروب مفل حال باندې څه فرق پکې نه راغلی. لم تصنع معنی کې لم تغیر. لغوي وضاحت کې د دې لم تصنع وی دا ها چې دا اصلي ده یا های سکتا ده. سکتیر پر ها زائد راځي اخر کې های سکتم کېدلی شي او اسلیم کېدلی شي ماده والا او برحال که های سکتا والی او که حاصلی والی و اشتقاق دې سنتون نه دی لم تصنع اشتقاق سنتون من السنه على الوجهين لأن اللام هاون ځکه لام کلمه پکې ها ده. لام کلمه د سنتون دا اصل کې ها او اشتقاق کلمه د سن اصل پکې اخر کې لام کلمه ها ده. بیا دغه ها چې د لام کلمه ولا دغه لم تصنع ده کوم ها چې راغلی دا اصل ده لام کلمه ده یا حذف شوی ده هغه اصل او دا چې کومه ده های سکته ده دوړ احتمال. لأن لامها هاون لام د دې سنتون ها ده اصل پکې سنحتون ده. فعل کې استعمالي سانحت فلانا یا عملت سنتا معامله میں سره یو کال وکړ نو دا اشتقاق د سنتون نه دی او اصل دی سنحتون دی. مخکې سره لګوا لأن لام هاون او واون یا لام دی واو دی سنوتون دی په اصل کې دوه خبرې شوې لام هادا لام کلمه اصل چې لام کلمه هادا یا واو. لأن الأصل سنوة فعل دین سانحت مرادی سانحت مرادی معناه لما تغيره السنون دارس لما تصنع معناه تغيره السنون قولونو تیردرو فرق نه پرې واسله. بل قرات په ذکر کوي لم يتصنع بحذف الهاء في الوصل صنع په ځای باندې لم تصنع زه په درو د حاصل وصل کې او بیا چې وقف کې لم تصنع نو دا حمزه ولی قرات ته چې په وقف کې هوایی او په وصل کې نه وای. وانظر الى حمارك او ګوره خرستا ته کیف تفرقت اقدامه وګوره د څه مطلب یعنې ته اندازه ولګوه چې ډوکي څنګه وار وار شوي ونخرت او زاړه شوي دي او نو هغې ته وګوره څنګه ژوندي کېږي. وکان له حمار قد ربطه د دې سړي دپاره خر و چې دی تړلی و نو بیا دی مړ شو هغه ځای کې تړلی تفتتت رژېدل تفتت رژېدلي و نظام هډوکي د هغه خر نو دغې ته وګوره که چې څنګه ژوندی کېږي اوس او یا دا مطلب دی چې دا خر مړ ډول ژوندی ولاړو بلکل روغ نو وګوره دا مطلب چې وګوره انظر الیه سالما فی مکانه کما ربطته څنګه چې هغسې دی دا غټ د الله تعالی قدرت دی چې 100 کاله دغه ځای کې ولاړ دی او روغ سالم ساتلی دی. وذلک من اعظم الآیات ان یعیش 100 عام من غیر علف ولا ماء کما حفظ طعامه وشراب من تغیب. دا هم غټ آیاتو کې دی چې 100 کاله پاتې شي ژوندی بغیر د وښو نه او بغیر د اوبو نه څنګه چې طعام محفوظ او شراب تغیر. نو دواړه خبرې یو دا چې مړو رېدلی و بیا ژوندی او دویم دا چې روغ داسې ولنجعلک آیة للناس فعلنا د لام دپاره متعلق مؤخر ومنلو او عطف د جملې په جملې دی او دې دپاره چې وګرځو تعالی رانه خلکو دپاره فعلنا هم کړه نو دا چې مخکې راوړې یعنی وفعلنا لنجعلک خو هغې وروستو راوړه وروستو تقدیر پکار دی ولنجعلک آیة للناس فعلنا ذلک
او د دې لپاره چې وګرځو تعالی را نخ د خلکو لپاره کړه دا د دیو جنا چې تا نخ وګرځو خلکو لپاره فعلنا کړه دا دغه ذلك کې اشاره چاته و یرید احیاء بعد الموت ته د احیاء او حفظ ما معه دا ټول دا هم د دې لپاره نو دا متعلق تلام او سر پار جلام تعلیل دا مؤخر مقدر چاویلی دا واو چې د عطف د محذوف باندې بل فعل محذوف ته لتا تبیر ولې نه چلک واو پاغي عطف ته سن تیر پار چې ته عبرت والی ولې نه چلک آیت الناس نو یو توجیدات چې لام د بار متعلق هغه مؤخر دی او عطف د قصې په قصې دی دویم دار چې لام په فعل مقدر او واو عطف دی فعل مقدر فعل تقدیر دی د لام نه مخکې د واو نه مخکې او په عطف دی واو سره قیل اتا قومه دا اوس د قصه کوي چا ویلي چې خپل قوم درای راکمن حمارن په خر سوارو وې زو زیریم خلق تکذیب وکړو موږ د پس کې ځاړه خلق مړو ټول قالوا هات التوراة فقال دوی حزیر وی علیہ السلام تورات راوړ په زمانه کې ترتیب داسې چې پیغمبر نه علاوه بل چا په یاد تورات نشو لوستل نو تاسو ما تکذیب کوي بس تورات راوړي چې ټول پیار راته وي فاخذ يقرأها اندار قلبي په یاد ولم يقرأ التوراة ظاهرا احد من قبل عزير فذلك كونوا آية دا نخذ دی چې دا آیت وقیله رجع الى منزله دام بکی منقول چې کور ته راغی خپل اولاد یې ولیدل بوډاګان او د پکې ځوان دی اوس الله پاک نو ژوندی کړ منظور للنظام کیف ننشزها وګوره یړوکو ته څنګه مون حرکت ورکولی لره یا ورته اغوستو غوندو وخه نظام نه څه مراد دی نظام الحمار یا د چې کوم مړو باره خبر کړ دغو او اعدام الموت الذین تعجوا من احیائه کیف ننشزها ننشز معنا کې نحرکها حرکت ورکو ونرفع بعض الى بعض پورته کو بعض ترکیب د پاره یو ځای بل ځای سره لګو پتون بل ځای سره لګو مثلا بل قرات ننشرها حجازي قرات بالراء او بصري دي نو معنا ننشرها نحيها ثم نكسوها بیا غوستو دیتا ها ضمیر چا تراجه دي عظام لحم جعل اللحم كاللباس مجازا دا لحم دا ډوکو پر کلباس پر سم مجازا لما تبين له کله چې واضح شو لتا اوس څه ورته واضح شو قائله مزمر تقديره فلما تبين له ان الله على كل شيء قدير رجت واضح ان شاء الله پر قادر ان الله مقدر دا تبين پر فاعل له نو وی عالم ان الله على كل شيء نو رستم عالم ان الله على كل شيء قدير راغله نو رستنه دلالت په مخ کې مقدر کوي فحذف الاول لدلاله الثاني عليه كقولي هنگ ربك محاوره کوي ضربني وضربت زيدا مثل كده ضربني زيد وضربت زيدا ويو حذف شو ضربني زيد اول حذف شو ورسته دلاله ويجوز او دام محتمل له توجيه فلما تبين له ما اشكل عليه کله شو واضح ورته هغه چې اشتباه کې واقع شو یعنی احیاء الموتى قصه ورته واضح شو یعنی امر احیاء الموتى نو هغه تبقى ضمیر راجع دي ما اشكل قال نو داوبي عالم ان الله على كل شيء عالم کیو قرات عالم بصيغه تکلم سره دي بل قرات پکې قال اعلم امر سره على لفظ الامر حمزه والی قرات ته نو بیا مطلب دی قال الله له اعلم الله ورته وي پوه شان الله على كل شيء نو خالق زمين الله ته دته وي پوه شان یادار چې د خپل دا وي پوه شان وزان ته خطاب کو خاطب نفس وزان ته خطاب لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم